بابر اعظم د سنچري وخلو نه پس چې کم پریس کانفرنس کړی دی په هغې کې خپل مخالفینو ته یو ډېر پازیټیو جواب ورکړی دی. تاسو ته معلومه وي چې بابر اعظم څومره تنقید ښکار جوړ شوی چې څومره موده د هغه د بیټ نه سلیزه نه وراغلې چونکې هغه به سکور کولو چېرته 40 چېرته 45 چېرته 38 چېرته مطلب 30 نه کم سکور به هغه نه کولو خو بیا هم د هغه د بیټ نه سلیزه نه وراغلې غټ سکور ته نو راغلی نو د هغې په وجه د هغه مخالفین حد دو کر بابر اعظم پسې لګېدلي وو جي اور بابر اعظم پسې خو ګوره مخالفینو لخوا سے موقع پکار وي نو چې بیا تا کې څه مسټیک وي تا کې څه غلطي وي نو خامخا ای به رستا هغه غلطي هغه مسټیک راوباسي او په هغې باندې به پتا باندې تنقید کوي. نو دغه رنګ سیناریو بابر اعظم سره هم وه چې د بابر اعظم مخالفین چې کوم هغه په بابر اعظم باندې سخت تنقیدونه ټویټس ویډیوز چې دې کې ډېر زیات صحافیان هم شامل وو لکه شعیب بټ شو یا داسې نور کسان شو چې یوه باقاعده په بابر اعظم باندې تنقید کولو شعیب بټ نه شعیب جټ. خیر بابر اعظم چې بیګا سلیزه وغله نو د هغې نه پس پریس کانفرنس ته راو چې په پریس کانفرنس کې یو صحافي پوښتنه وکړه صحافي دې تپوس وکړو چې آیا تا خو سنچري وغله نو هغه مخالفینو ته به رستا څه جواب وي کوم چې پتا سخت وخت کې تنقید کولو نو بابر اعظم ولوي چې زما هغه مخالفینو ته هیڅ قسم جواب نشته دی زما کار کرکټ دی کرکټ نه بهر څه کیږي سره زما څه کار نشته دی که څوک ما پسې خبرې کوي که څوک مې صفت کوي د هغې دپاره تینک یو که څوک را پسې بدې ردې وایي هغې سره زما کار نشته زه یو کلاړي ما زه یو کرکټر ما زما کار کرکټ کولی زه چاله جوابونه موابونه نه ورکوم لکه دا بابر اعظم په ځای بل سړی وی نو کېدای شي هغه ویلی وي چې ما جواب د خپل لکه ایټلیست دومره به ویلی وي چې ما جواب د خپل بیټ په ذریعه باندې ورکو زه جواب په بیټ باندې ورکوم زه جواب په خوله باندې نه ورکوم لکه ویرات کوهلي هم اکثر خپل مخالفینو له به هغه یو ځل سلیزه ووهله نو هغه بیټ له داسې اشاره وکړه چې زما بیټ خبرې کوي لکه مطلب هغه داسې اشاره وکړه خپل بیټ له ویرات کوهلي لکه هغه ووایي چې زه مخالفینو له جواب په خپل بیټ باندې ورکوم په خوله باندې نه ورکوم خو بابر اعظم دلته دا مو نه وي بابر اعظم وي چې زما کار کرکټ کول زما کار چاله جواب ورکول نه دي او بیا سپیشلی مخالفینو له دې نه مخکې انټرویو کې هم بابر اعظم ویلي یو انټرویو کې چې د پېښور زلمي د طرف د هغه یو انټرویو ورنه شوی وه پی ایس ایل دورانو چې هغه ویلي چې مخالفین ما پسې خبرې کوي او خپل یوټیوب چینل یې چلی او هغه یې پې روزي روټي روانه ده نو بس وایي چل نه دو لګیا دې وي په ما باندې داسې اثر نه غورځوي او بل طرف لکه مونږ وګورو نو بابر اعظم یو د ډېرې غټې حوصلې مالک دی غورې تاسو ګورئ څومره غټ لکه دی به نه خبرېږي دی به دا سوشل میډیا ولې دی نه ګوري چې دا احمد شهزاد او شعیب جټ او دا قسم خلک راپاسي په ده تنقید کوي چې خپل اړو مطلب کنټریبیوشن نشته په کرکټ کې یو دی راپاسي تنقید کوي نو دی به خامخا ګوري او دی دا برداشت کوي هم لکه د غټې حوصلې مالک دی. نو خیر بابر اعظم بیګا خپل مخالفینو ته یو ډېر پازیټیو جواب ورکړی دی یو ډېر ښکلی جواب یې ورکړی دی نه لګي دا چې بابر اعظم یو ښه انسان دی یو پازیټیو انسان دی کله هم خپل مخالفینو ته ریوډ جواب نه ورکوي کله هم خپل مخالفینو سره بحث مباحثه نه کوي. خیر دا بابر اعظم د پریس کانفرنس حوالې سره اپډیټ سو ستاسو سره د دې حوالې سره خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ.